السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ټولو ملګرو ته په خپل چینل کې هرکلی وایم. نن زموږ په دې خبره ډسکس کو چې کوم حفاظ کرام دي دا قرآن ته ولې بیا هیر شي او چې قرآن که هیر شي نو چې دا به بیا دوباره یادول څنګه غواړي. نو لومبې خو د دې وجوهاتو ته راځو چې دا قرآن ولې هیریږي. لومبې وجه خو د دې دا کیدی شي چې کوم اکثر کسانی په ماشوموالي کې یا په مدرسو کې یا په اکیډمو کې هغې چې کوم دی حفظ وکړي نو په هغې ټیم خو ته یاد هغې ماشوموالي ټیم یې که نه دومره ذمهدارۍ نه خو چې کله چې هغه لوی شي نو ذمهدارۍ پرې راشي او مصروفیات شي نو بیا قرآن له ټیم نشي ورکولی. نو یو خو دا وجه کیدی شي چې هغې نه قرآن چې کوم دی قرآن ته شا کړي نو په دې وجه ته هیر شي. او بله وجه دا کیدی شي چې کوم لومبې چې کم دی چې کله قرآن یادېږي نو د دې ټول تعلق سبق سره دی. یعنی سبق چې کم یادي نو د هغې نه بیا سبقي هم جوړېږي منزلتې هم جوړېږي. خو چې سبق ته کچوری کاري صاحب ته او کاري صاحب پې هم پروا ونه ساتي کاري صاحب به مړه پرېږدوه بس چې قرآن ختم کړي نو په نور څه یو دانه دانه مټیایي به وخورو او څه اکرام به راله وکړي که نه. نو په دې کې کاري حضرات هم بعضې ټولو کاریانو ته زه دا خبره نه کوم بعضې کاریان چې نه هغې هم په دې کې سستی وکړي لکه نو په دې وجه بس سبق کچا کچا چې کوم دی وروستو یاد نی او مخکې ځي او کچا کچا بس ټول قرآن صرف په نوم حافظ شي. او الکم دا غواړي چې یاره بس زما نوم دی وشي په خپل محله کې په خپل کور کې مور پلار وي چې یاره زما زوی حافظ شو او نورو ته پته نه چې هغه څومره غټ نقصان کو چې د خدای هم ځان ذمه دار کو او ځان باندې د حافظ چې کوم دی یو چاپ ولګو. نو چې تا خو چاپ ځان باندې ولګو خو دا به مخکې روژه کې به خو اورولو مو غواړي که نه. نو روژه کې دی بیا دا کوشش کړي دا چې کوم د کچک حافظان دي چې یار داسې یو جومات وګوري ځان له چې دومره لکه د هغې مقتدیان دومره انپړه غونته کړي. ځکه شان زمونږ یو ملګری و نو هغه کچا حافظ و نو هغه یو دیهاتو کې هغه قرآن اورو نو چې قرآن یې اورو نو هغه خو بس مقتدیان مجزان انپړو بس صرف یعلمون تعلمون حق بس دا به پای پوهېده نور به هغه دا کار وله ورته چې ودرېده به نه بس لګیا به. نو یو ځل هغې جومات ته بیا تبلیغیان راله او تبلیغیانو کې ښه ټیټ حافظ و نو هغه مقتدیانو ورته ویله که نن ګوره ښه ټیټ حافظ راغلی دی ځان تیار که هغه باندې عجز ټټنګه ولګېده. نو نه هغه عجز وي چې یار اوس په څه کومه نور کله خو بس ما په خپل طرز کې سپاره یاده کړې ده خو لکه دا خو شاته راپسې حافظ دی. نو چې هغه څنګه تبلیغ کې هغه حافظ چې راغلی و نو هغه ته وایي چې یاره خدای ته وګوره زه منتونه یې ورته کول چې ته یې که نه ستا په مخ کې زه به مصلي سره نشم ودرېدلی لکه ستا خو ماشاءالله غټ کاري غټ حافظ یې هغه ته منتونه کولو چې ستا په مخ کې زه مخکې مصلي ته نشم ودرېدی. نو حافظ هم منتونه یې ورته وکړو نو هغه په هغې ورځ هغه مخکې شو هغه حافظ نو هغه خو بیا لکه مسله حل شو لکه د شرمندګۍ نه بچ شو. خو لکه هر وخت هم لکه داسې سچویشن راتلی شي چې لکه بعضې وخت کې کچه قرآن نو یو ځای کې یو محفل کې به تا ته څوک وي چې هلکه ما ته صورت یاسین واوروه ځکه چې خلک وایي چې دا حافظ دی. بل محفل ته به ورشي یاره کاري صاحب لږ صورت رحمان واوروه نو هغې ټایم کې ورته دا نشي ویلی رور به ورته وي پلار به ورته وي چې یاره د ما زوی حافظ دی ورږه دی به تلاوت وکړي څه محفل کې نو خامخا د یو نه یو ورځ به ته راټینګېږي خامخا. نو او بله یو دغه حافظ نو هغه چې کوم دی داسې قرآن به داسې نیسه لاس کې پټ غونده کې چې یاره مقتدیانو ته پته نه لګي. نو پر اخره کې بجلی لړه نو بس هغې چې څنګه بجلی لړه نن سبا ته ګنټه یي ګنټه نی که نه نو هغه جام شه بلکل بیا. نو بس هغې ټیم کې هغه بیا هغه له چوټي ورکړه بیا چې کله ته راونه پس چې یاره دا خو دغه دی حافظ نه دی. نو مطلب دا دی چې لکه دا وجوهات مې هم تاسو ته وښول چې د څه وجې دا چې کوم دی قرآن کچه پاتې شي او بیا د هغې نتایج هم دا دي که نه خامخا یو خو اوس موږ له پکار دی چې دا به یادول څنګه غواړي ځکه چې موږ خو ډېر سخت ګناه دی ځکه چې یو کس حافظ چې قرآن هیر کړي نو د قیامت پر ورځ به هغه یو ګټه به یو راځي د هغه سر به پرې ویشتلی کېږي که نه د قیامت تر ورځې پورې به دا چلي. نو یو خو لکه موږ دنیا کې مو رسوایي ده او آخرت کې هم بیا چې کوم دی غذاب دی نو موږ له پکار دی چې د دې څه دغه وکړو
لکه دې څه ټپس دي په هغې باندې تاسو عمل وکړئ نو انشاءالله د خدای به هم تاسو د هغې د عذاب نه به بچ شئ او د دنیا کې به هم تاسو لکه عزت او هر ځای کې به لکه د رسوایۍ نه بچ شئ. نو دې له به مونږ ټایم ورکول غواړي. ټولو مسله دا ده چې ټایم به ورکول غواړي ځکه چې تاسو د شپې د عشا نه پس د ماخوستن نه پس یو ټایم مقرر کړئ چې په هغې کې ناغه نه بیا چې یاره ورېږه نن له خوب راځي نن چې کوم دی فیسبوک ګورم نن چې کوم دی څنګه تاسو فیسبوک او یوټیوب لا د موبایل له څنګه ټایم ورکوئ که نه دغه شان به قرآن لکه ګنټۍ که نیمه ګنټۍ روزانه به دې له ټایم ورکوئ نو هغه به عشا ټایم کې به چې کوم دی که 2 رکوع وي که 3 رکوع وي او ځکه چې هغه حافظ صاحب نو لاول نه یاد کړي نو دومره محنت نه غواړي نو کم سے کم چې تاسو که پاو دغه کوئ که نه یادوئ نو چې پاو یاد کې تاسو د شپې سرسري د عشا نه پس نو سار چې تاسو انشاءالله پاسئ نو بیا به دومره محنت نه غواړي لکه سار د مازغم پرې شي نو تاسو به سرسري او 2-3 پیرې چې واړوئ انشاءالله تاسو ذهن کې به ناستي او هغه چې کوم دی تاسو بیا په چې کوم 15 منځونه دي که نه نو هغه بار بار وایئ هغه آیاتونه په ساري منځ کې د ماسپښینې او د مازدیګرې او دغه شان د ماښامې د ماخوستنې تاسو بیا وایئ که نه نو انشاءالله تاسو ته په دې وجه د یو ټپس خدا دی چې تاسو دا فالو کړئ او ځان باندې تقریبا یو جرمانه ولګوئ درغوځي ځان ته ووایئ چې ځان باندې خو ته خامخا خرچه کوې که نه د پیسو باره کې د خوراک باره کې یاره د بدن ته ووایئ چې لاول نه به ته دا سبق یادې نو الله هغې به تا باندې زه خرچه کوم پوه شي او هغه به بیا بار بار د چې کوم آیاتونه ته یاد کړي نو هغه به په دغه کې وایي چې روزانه ته مونځ کوې که نه نو هغې کې هم ویلی شي او چې کوم حضرات دي چېرې سوداګر حضرات دي تاجران دي یاره هغوی به مونږ ته ټایم چې کوم مالدار حافظان دي هغوی یاره مونږ ته دغه ټایم نه میلاویږي نو مونږ څه هیر شوي دي که نه قرآنو نو هغوی ته پکار دی چې دا قرآن یو کوم حافظ د هغوی خوښي نن سبا هینډ پریم راغلی دی موبایلو کې هر ځای کې قرآن وي نو هغه دې غوږونو کې ورکړي نو هغه دې اوري نو دې سره هم کافي فرق پرېوځي اوس لکه د صلاح الغدیر نوم دی د مسجد نبوي امام دی هغه چې کوم دی د قرآن و دغه منزلونه هغه روزانه چې کوم دی الله هغې ناشته کې چې یو منزل وي روزانه تاسو سوچ وکړئ چې په ورځ کې هغه قرآن ختمي ماشاءالله لکه دومره پوخ قرآن ورته یاد دی نو د دې طریقه به دا وي چې تاسو دا چې کوم سبق دی دا به پاو یادوئ پاو او بیا به وروستو سبقي چې کوم دی 1 سپاره به او بیا منزل 3 سپارې به دا به ځان باندې لکه پابندي دی لومبی کې دا لږ تاسو ته به ګران کار ښکاري خو چې دا انشاءالله ځان د زهر ګوټ دی دا به تېروئ دا چې په دې طریقه به انشاءالله تاسو ته قرآن چې کوم دی ستاسو کابو کې به راځي انشاءالله نو سبقي شوه سبق یو پو او بیا سبقي 1 سپاره او 3 سپارې منزل ځکه چې شاته چې کم دی نو هغه اصل چې هغه به تاسو یېروئ نه بیا ځکه چې هغه تاسو ته یاد وي مخکې به الله هغې ځای چې هغه دغه یاد شي وروستنۍ منزله نو دا ټوټل 4 سپارې شوې یعنی په باندې 4 سپارې شوې دا به چې کم دی تاسو روزانه کوشش کوئ چې منزل سبق او سبقي دا به یادوئ د دې طریقه دا ده او چې کوم کسان چې کوم دی چې تاسو دا په دې طریقه دغه شروع کې دور انشاءالله نو زه تاسو ته ګارانټۍ سره وایم انشاءالله چې تاسو قرآن له ټایم ورکوئ نو قرآن به هم تاسو له ټایم ورکړي نو په دې طریقه چې تاسو قرآن پاک وایئ نو تاسو ته به یادېږي نو چې تاسو ته کله قرآن یاد شو ګارانټۍ سره وایم چې تاسو په دې طریقه لګیا یې نو تاسو ته به انشاءالله قرآن یادي نو دویم ټپس دا دی چې تاسو یاد کو قرآن کله نو د هغې نه پس روجه راله لکه تاسو خو به ګردان هم کړي او رولي به هم ستاسو به اعتماد هم بحال شوي نو کوشش به کوئ چې مسله به نه قضا کوئ که روجه یي که لکه اجره یي که بیټه کې که کور یي خامخا به تاسو دغه مسله به اوروئ په روجه کې لکه هغې کې به سستي نه کوئ چې لکه که ته بیمار یې څه عذر تا ته نه نو خامخا مسله کې به ته دغه نه کوې لکه قضایي به نه کوې نو زه تاسو ته انشاءالله که تاسو څه بیماري یا څه عذر چې تاسو مسله پرې نه دی که نه نو زه انشاءالله زما د بنده ناچیز چې کوم دی دا خبره یاد وساتئ چې تاسو ته به انشاءالله دوباره
چې ستاسو د لاسه نه به دغه نه وځي منزل انشاءالله ټول عمر دپاره چې تاسو روژه کې خامخا کوشش کوئ په دې کې سستی به نه کوئ انشاءالله. او چې کم کسانی چې هغې قرآن چې کم دی اورول هم نشي او نو چې دغه کول چې یاد ورته هم ني او نه ګردان کولی شي نو د هغې دپاره دا را چې کم سے کم دا قرآن اوري لکه په هینډ پري باندې نو هغې د سماعت کې بیا په روژه کې یو حافظ شاته که نه څه به ته دماغي کمزوري یا څه مسله یې به ته که نه نو هغې چې کم دی بیا سماعت دا لازمي ضرور دی په روژه کې. نو او چې کم کسان چې کم دی نو قرآن یادوي او نه پکې اوري او نه چې کم دی شاته اوري که نه شاته ودرېږي سماعت ته نو هغې د لکه د مبارکباد مستحق نه دي بیا. نو هغې چې کم دی چې نه قرآن سره تعلق ساتي او قرآن سره تعلق چې کم دی ختم کړی دی او چې کم دی حافظ ومي نو هغې بیا د سوای د عذاب نه هغې بل څه لار نشته هغې دپاره هغې ته به خامخا چې نه ته اوري او نو چې کم دی کوشش کې د ګردانو نو هغې د خو بیا د خدای د عذاب بس انتظار د کی بیا نو بس د خپل ورور ته په دعاګانو کې یاد ساتئ او انشاءالله په دې که څوک په پښتو پوهېږي نو د پښتو دپاره دا ویډیو ده او چې کوم ملګري د اردو دپاره هم اردو والے دپاره هم دا ویډیو جوړه شوې ده که نه نو دعاګانو کې یاد ساتئ انشاءالله بیا به په بله ویډیو کې به ملاقات کو. مع السلام.